أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان. عزیزان محترم، انسان یوه مهمترین مرحله هغه مرگ ده. سهار یو انسان سره روبرو ده و انسان مرگ نه بعد کومه زندگی روانه ده هغه ټولو نه زیاته مهمه ده. انسان اصلي زندگی مغه ده. د انسان دنیوي زندگی کومه ده هغه سترګو رب برابره نه ده هغه مقابله کې. نو ډېرې مرحلې دي چې مرګ نه بعد انسان سره روبرو کیږي. یوه مرحله انسان مرگ نه بعد هغه سره روبرو کیږي جنکندان ده و جنکندان کې سهولات والا مسئله ده. جنکندان دور اسانه مرحله نه ده، سخت ترین یوه مرحله ده. نو زه یو څو شیو طرف ته اشاره ته کوم چې هغه ذریعه جنکندان د انسان اسانیږي که دا ذمهداریو باندې دغه وظایفو باندې انسان عمل کوي دنیا کې وخت سره انسان جنکندانو سره سهولت سره وځي، اسانۍ سره جنکنداني کیږي. یو شی هغه کې قوي ایمان دی. کوم انسان سره دنیا کې ایمان مضبوط وي، قوي ایمان غټه نښه دا دی څه فصلي موسمي ایمان انسان نه وي. مطلب دا چې انسان چېرته ویلی نه وي، خونې کې وي، خونې نه بهر وي، خپل وطن کې وي، پردي وطن کې وي. انسان هغه شیونه چې کوم عملونه کوي، کوم لمونځ کوي، روژه ساتي، دغو شیو باندې هر چېرته پابند وي. نه چې زه خونې کې مسلمان یم، خونې نه بهر څه کله لاړ شم پردي شهر ته، پردي ملک ته بیا مسلمانۍ پرېږدوم، دې ته د ایمانه نشي ویلی. دا فصلي موسمي ایمان دی. وخت سره انسان ته راشي، وخت انسان نه وځي. داسې ایمان انسان ته فایده نه ورکوي. دویم شی چې زه ته عرض کوم هغه دا دی چې کوم کس دی پابند وي نو هغه جنکندان اسانۍ سره وځي. صله رحم دی. انسان کلی وطن کې تعلقات ښه وي، خصوصا رشته دارو سره تعلقات ښه وي، راشه دیر شوي، خلکو خوشحالۍ کې، خلکو مړي کې هغه حاضر وي، هغه صله رحم کوي. خصوصا بیا وړونو سره او پلار و مور سره تعلقات بهتر وي. پیغمبر اکرم یوه جوان جنازې باندې موجود و، جنکندان حالات و، سیلی وی نه وته، له تکلیف کې و. پیغمبر پوښتنه وکړه مور شته؟ چولڅه یا رسول الله مور شته. مور نه پوښتنه وکړه څه خفه خو نه وي بچي نه دی څه؟ پیغمبر ته دی یا رسول الله دینه زه خفه یم، شپې کاله کېږي ما سره مروار و. پیغمبر ته وتهیي چې ما له مخکې نه دا ته وبښکه، جنکندان یې ډېر سخت دی، جنکندان دې وځي نه. پیغمبر واجې نه هغې ښځې هغه بچی وبښکلو، معاف یې کړلو، نو هغه جنکندان ډېر سهولت سره وشولو. یو شی چې بل زه ذکر کوم درته هغه دا دی چې کوم کس دي پابند وي هغه جنکندان اسانۍ سره وځي. کوم کس د لمانځه پابند وي، وخت سره لمونځ کوي، نو جنکندان اسانۍ سره وځي. یو بل شی چې روایتو کې راغلی دی هغه د ورمنې زهرا سلام الله علیها تسبیحات دي چې د کوم لمانځه نه بعد ما ورته یایو. دا وړوکی شی نه دی. مولا امام باقر علیه الصلاة وسلام یایي چې که چیرې خو دینه قیمتي تحفه پروردګار سوی نو هغه به پیغمبر په ترو خپلې ورمنې زهرا ته ویر کړې وه. خو دا ډېره قیمتي خزانه دی، مو سره سره دی. چوک چې دي پابند وي هغه جنکندان اسانۍ سره وځي. یو بل شی چې هغه ذکر کوم درته ګوتې چول دي، خاص کر ښي لاس کې، بیا خاص کر اکي ګوتې چې کوم کس استملوي هغه جنکندان اسانۍ سره وځي. یو بل شی چې روایتو کې راغلی دی شپږم شی چې ذکر کوم درته اووه وارې دا ذکر کول دي سبع لمانځه نه بعد او مغرب لمانځه نه بعد لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چې دا ذکر کوم کا سبع لمانځه نه او ماښام لمانځه نه بعد کوي هغه جنکندان اسانۍ سره سهولت سره وځي. جنکندان سختۍ و نه هغه بچیږي. اووم شی چې زه ذکر کوم دعای عدیله دی. مفاتیح الجنان کې شته دی. دعای عدیله کم از کم انسان کال کې یو څو ورې وایي، نه وي کم از کم عمر کې یو ورې وایه دعای عدیله. دعای عدیله هغسې دعا دی چې دې کې ته خپل عقایدو ذکر کوي چې کوم شی باندې د ایمان دی، خدای نه، پیغمبرانو نه، امامانو نه، قرآن نه، قبر نه، معاد نه، اخرت نه، دا ټولې عقیدې ته راخلې خدای باندې سپارې چې خدای دا تا ته امانات کې دیر کړي. او جنکندان ټیم کې پروردګار علم دا عقیدې انسان ته دوباره واپس خدای ورکوي ملایکې په ترو. نو کم از کم دعای عدیله یو ورې ولولو. اخري شی چې زه ذکر کوم چې هغه انسان که چیرې کوي نو جنکندان سختۍ و نه وځي. جنکندان سختۍ هغه دپاره بیا اسانې کیږي. قرآن مجید تلاوت دی، قرائتها بعد کل صلات، خصوصا هر لمانځه نه بعد او قرآن مجید تلاوت کم از کم یوه صفحه ویلی نه وي چې انسان پابند وي د دغه شي نو هغه انسان جنکندان اسانۍ سره وي. جنکندان ټایم کې مشکلاتو سره نه وي روبرو، سختیو سره نه وي روبرو. یقینا جنکندان یوه سخته مرحله دی. پروردګار عالم د موږ ته دغې مرحلې کې
سهولت نصیب وګرځي. پروردگار د ټول مؤمنان جنګ کندن سختیو نه محفوظ وساتي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.